سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد لا نبي بعده ولا رسول بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظیم. محترم سامعین کرام، د نبی علیہ السلام د سیرت حوالے صدر ته بیانات شروع شویو او څه ضروری مسائل درته بیانېدو. یو څو ضروری مسائل درته شروع کی بیانېږي چې هغه زمونږ او ستاسو زندګۍ سره او کاروبار او معاملاتو سره تعلق لري. د مسلمانانو دا کمزوری د عزتمندو چې دوی د عباداتو ډیر خیال ساتي، د معاملاتو نه ساتي. الانکه د معاملاتو عباداتو سره تعلق دی او د عباداتو معاملاتو سره تعلق دی، دوانو یو بل سره لازم او ملزوم دي. چې د کوم انسان عبادات صحیح شي نو د معاملات صحیح کیږي، او د چا چې معاملات صحیح شي الله عبادات هم د صحیح کوي. لکه مونځ باره کې راځي چې د کوم انسان مونځ صحیح شي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، دا بیا د بدو معاملو نه انسان حفاظت کوي. دغه شان بل طرف ته راځي چې کوم انسان د حلال او رزق نه نو د کم طرف نه د دعاګانې او عبادتونه قبول شي. نو دواړه خبرې په خپل ځای باندې ضروری دي. نو خخه مسلمانانی معاملات داغوی خراب وي نو داغوی دعاګانې نه قبلیږي، او په هغوی باندې مصائب او تکالیف راځي، او هغوی وایي چې مونږ خو مونځ او دسم کوو بیا هم منګیر یو. نو دا خبر از خپل ځای باندې یو حقیقت دی چې کله انسان باندې مصائب او تکلیفونه د درجو د بلندۍ د وجې نه راځي چې د درجې الله اوچتي کی، ګناهګار نه، خو کله ناکله انسان باندې تکلیفونه او مصیبتونه د دې وجې نه راځي چې د څه ګناه کړي وي هغې کې ګیري. نو نن سبا د ګناهونو والا هغه پهلو او هغه طرف غالب دی، هر چا ګناهونه کړي دي، او بلکې د هر یو غلط کار نسبت ځان طرف ته کول پکاري. نو د دې وجې نه توبه او استغفار لازمی کول پکار دي. نو دې حوالې سره بعض خلک د یو مسلې تپوس کوي. نن سبا اکثر خلکو ته د قرضونو ضرورت را پیښیږي، د چا یو مشکلی د چا بل مشکلی، او قرضونه نن سبا خلکو له نه ورکوي، ځکه چې قرض دی ورکو نو ځان دی په لانجه اخته کو. نو د دې وجې نه بعض دکانداران او بعض خلک یو طریقې
ایجاد کړې ده عام معاشره کې هغې ته انډر پلی ویلی کېږي او دغه د شریعت په ژبه کې دې ته بیع العینیه ویلی کېږي یا شراء ما باع باقل مما باع قبل نقد الثمن دا عنوان امام بخاری سے یا نور محدثینو قائم کړی دی یو انسان دکاندار لره شي وي زما 1,00,000 روپۍ پکار دي هغه وایي ما سره خو روپۍ نشته دی او زه چاله یا قرض روپۍ نه ورکوم او یا زما په قرضو کې څه فایده ده د آخرت فایدو ته څوک نه ګوري او دې ته نه ګوري که سبا زه ضرورتمند شم نو الله رب العزت به په ما باندې رحم وکړي دا خو د سره خلکو ته فایدې نه ښکاري ظاهري فایدې ته ګوري زما نفع پکې څه ده پروفیټ به پکې زما څه وي مطلبي دنیا مطلبي اغراض نو داسې چلو که مثلا چې د کوم سیس کاروبار کوي هغه کاروبار والا سیس پې ګران خرڅ کړي په قرضو باندې هغه ورته وایي زما خو شی نه دی پکار هغه وایي ته غم مه کوه موږ دله چل جوړو که نه ستا پیسې پکار دي او زما فایده پکار ده نو تا ته به پیسې میلو شي ما ته به فایده میلو شي هغه ورته دا خو سود دی که نه چې ته ما نه پیسې راکې او زیاتې رانهلې وایي نه کاروبار در سره کوم څنګه کاروبار کې یو سیس چې د څه کاروبار کوي که دا د واسکټو کاروبار کوي که د چمړې کاروبار کوي او دا شان که د ډالرو کار کوي او که د کپړې کار کوي که د لرګو چې هر یو سیس خرڅوي وایي ما نه دا شی ته واله په قرضو باندې په ګرانه باندې نو دا بیه خو جایز ده ظاهرا په قرضو باندې که سړی یو ګران سیس خرڅ کړي څه ناروا نه ده دواړو ته فایده ده بیا ورته یې ښه نو ما ته خو شی نه دی پکار زه خو هلته د زوی واده مې دی هغه له پالنګ علم د لور واده مې دی هغې له مثلا فریج علم او یا مثلا زه کاروبار کوم هلته دکان کې پیشګي ورکوم د چا یو ضرورت د چا بل ضرورت وي وایي داسې چل به وکړي چې زه دا شی در باندې در خرڅ کړم په ګرانه باندې نو ستا خو شی نه دی پکار نو واپس بیا ما باندې په ارزان نه را خرڅ کړي نو دې کې به تا ته پیسې میلاو شي او زما به مزدوري وشي نو دې ته شریعت کې بیع العینه ویلی کېږي چې کله تا یو څیز په قرضو باندې خرڅ کو او تر څو پورې هغه قرضداري تا له پیسې نه یې ختمې کړي نو د هغه قرضداري نه دا قرضخوا انسان په کمو روپو باندې هغه شی واپس نشي اخیستی دا مسله شوه که دا کوي نو دا سود سره مشابه دی بلکې سود دی څنګه چې انسان روپۍ ورکوي او زیاتې الي هغه دلته نشي اخیستی نو دوله دا هیله بانه ولټوله بعضې هیلې جایز وي خو بعضې هیلې محض هغه هیلې وي او هغه سود نه انسان نشي بچ کولی نو چې تر څو پورې ستا د قرضداري پیسې د هغه شي نه دي ختمې شوي ته هغه نه دا شی واپس په کمو پیسو نشي اخیستی که په زیاتو تی الې خیر دی ځکه دا هغه سره خیرخواهي ده که واپس یې ته په خپل قیمت باندې واپس کې نو خیر دی جایز ده اقاله د ثواب به درته میلو شي خو چې کله ته هغه ته به کمې پیسې به درکړم مثلا د 1,00,000 روپو سیز دی او تا او د هغه په کار هم 1,00,000 روپۍ دي هغه ته وایې ما نه دا شی د 1,00,000 روپو دا کاغذ دا چمړه دا سپلی دا ایر کنډیشن دا فریجونه دا کپړه دا فلانې دا ډینګرې دا ما نه د 1,00,000 روپو سامان والا د 3-4 میاشتو د کال په قرضو باندې نو په 1,00,000 روپۍ به درکم هغه وایي ښځه صحیح ده رایې کا هلته هغه شی پروتي د سره خوځېږي هم نه وایي دا شی ستا شو صحیح شو په 1,00,000 بیا وایي ستا خو پیسې پکار دي وایي او وایي اوس دا د 1,00,000 روپو سیز ما باندې واپس په 1,00,000 روپۍ را خرڅ کا نو بس هغه له 1,00,000 روپۍ ورکړي وایي ته خو مې 1,00,000 روپۍ قرضدارې شوې ځکه هغه ما نه دې شی اخیستی و د 1,00,000 روپۍ باندې حالانکې شی خو دې ته واپس واخیستو نو بس اسې ما تا ته در بخلي او تا ما ته را بخلي اسې ورکړه درکړه یې وکړله ظاهرا نور خو څه خرڅ نه دی شوی ډیلینګ نه دی شوی خرید و فروخت نه دی شوی نو دا سیز شریعت ناجایز کړی عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي تاسو بیع عینه مه کوئ ګینې الله رب العزت به سلط الله علیکم الذله الله به تاسو ذلیل او خوار کی څنګه چې دا قرضدار خوار دی او هغه نن ګرځي
او قرض پسې چې کوم نه غریب سرواله برواله ګرځي دقه شان به یو ورځ الله تام ذلیل کی او د الله لعنت سره به مخامخ شي. نو دا ناجایز دی. کله نا کله به دا خلک داسې کار کوي ویجی دا خو دې زه نه علمه او زما شاګردي تیلی یا زما زوی ته واغستو یا زما بل ملګری دی په هغې خرڅوي د هغه نه یې زه واپس علم په کم قیمت باندې. نو دې کې دا یاد لرئ عزتمندو چې کم درېمګړي انسان سره ستا څه نه څه علاقه وي تعلق دې ورسره وي نو بس دا هم دقه شان شو لکه تا چې واغستو ستا نوکر تا یو کېنولی هم دې دپاره چې زه به سوی باندې ګران سیز خرڅوم ته واپس ارزان اله نو نوکر غریب خو خپل دیاړۍ سره کار دی اصل کار خو تا وکړو نو دا هم ناروا دی. که ستا زوی تی علي تا سره شریک دی هغه هم ناروا دی. که ستا پلار تی علي هم ناروا دی. یا داس یو دکاندار دی تا هم دې دپاره خاص کېنولی دی چې ته د خلکو نه دا څیزونه اله او دا بیا ماله راکوه په کم قیمت باندې. نو دا ټول صورتونه په دې کې شامل دي. البته یو سړي له تا قرض سیز ورکو د هغه پیسې په کار وي کار څه په کار خو تا ته څه نه ویل تا ته وایي دا شی ماله راکړه په قرضو باندې او لاړې په درېم دکاندار باندې خرڅ کړو ځان له یو څیز او خپل ضرورت یې پوره کړو نو دې کې ورته څه شامل نه د انسان شی دی که ګرانې خرڅوي که ارزانې خرڅوي یا تا له پیسې ختمې کړي دي او تا له پیسې پوره کړي بل ورځ دله رالی ویل وروره تا نه ما هغه څیز اخیستی و او هغه څیز ما استعمال کړی هم نه دی یا استعمال کړی مې دی خو خراب شوی نه دی نو که ستا خوښه یې زه به یې تاله درکړم نو ښه خبره خو دا ده چې پوره قیمت باندې والې یا یې ته ګران والې ځکه ریټونه خو د څیزونو اوچتېږي خو که نه تا څیز ته وکتلې ته ورته ویل وروره موږ دا څیز اوس په خپل قیمت نالو هغه وایي زه خیر دی څه پیسې کمې کرانه واله بیا یې اخیستی شي ځکه اوس دا څیز مکمل پردی شوی دی او چې کوم څیز تا سره قسطونه بقایې وي دا څیز ته نه سستا په لاس کې دی نو خپل شی واپس په کم قیمت علي. یا مثلا یو سړي له چا څیز راوړو هغه بالکل خراب کړی دی نو که د خرابۍ ته څه پیسې کټ کوي هغه به جایز دي خو چې روغ رمټ څیز دی لکه انډر پلی والا یې کوي ګاډی والي هم هغه ځي کې بارګین کې واپس په هغې راخرڅوي دا خو سود دی. نو دا یو مسله و عزتمندو دا ورته بیان شوه ډېر خلک تپوس کړي دا بهر ملکونو کې کېږي په ریالونو کې په درهمو کې دا خلک دغه رنګې څیزونه خرڅوي او دا یاد لرئ کوم قرضداري چې دا کاتې کوي دا نور هم ځان په قرضونو کې ډوبوي. کله چې انسان قرض کې گیر شي د دې صحیح لاره ده د الله ته دعا وکړه. دویم دا د هوښیارانو دکاندارانو سره کېنه او قرضونه مزید مه کوه او ټول قرض خواهان راوغواړه وروره زه دیوالیه شوی ما او زه قرضداری شوی ما سره څه کوئ زما تپوس وکئ خیر دی چم ګاونډ کې او مارکیټ کې ما ته واقعي داسې مسله راپېښه شوې ده. نو عزتمندو د ټولې دنیا قانون دی چې قرضداري سره خلک ګزاره کوي یا تی نیمې پیسې والي یا یې په اوګرایي ورته مقرر کي نو ولې یریږي ته وایې نه زه خپل سټیټس چاته نه خرابوم هلته یې ګاډی دې واغستو بل وایي لکه ماله پیسې کله راکړې سبا یې در کوم د سره نشته دی هلته دې ګاډی واغستو هغه واپس په هغه خرڅ کړو دا پیسې را واغستې دا قرض خواله ورکوي نور یې ځان ګیر کړو دلته یو قرضداري سره ګیرو اوس پې د هلته دا ګاډو والا نور قرض را واوښتو نو دوه قرضداري شو تا خو دوه غمونه ځان له وکته د باران نه پټېدې د ناوې لاندې دې شپه شوه یا د ناوې نه پټېدې او د باران لاندې دې شپه شوه نو بس دا خو د یو او د اسمان نه پرېوتې او په کجوره کې ونښتې سړی که اسمان نه را پرېوتو څه په خوارو زارو باندې ځان را خلاص کو خو پوره دعا یې نه وه کړې چې لاندې رالی په یو اوچته ونه کې ونښتو نو د یو بلا نه په بله بلا واوښتې نو داسې کارونه مه کوئ. دویمه مسله دا د بعضې کسان وایي آنلاین کاروبارونه دي او جی نیټ دی او بس کین او پیسې دي او تا باندې به راورېږي او څوک 15 لکه روپۍ میاشت ګټي او څوک 10 لکه روپۍ ګټي او څوک د غریبانانو بچي دي او بس موبایلونه پیدا کړي او د شپې ټوله شپه د کمپیوټرو ته ناست دي وایي جي څه کې جي زه آنلاین بزنس کوم دا بزنس دومره آسان شو. آنلاین بزنسونه عزتمندو په بهر ملکونو کې سهولیات ډېر وي اول ته دوکې او دړکې او دا څیزونه نه وي هلته څه نه څه طریقې سره کیدی شي. زموږ دې ملکونو کې آنلاین بزنسونه لا کامیاب نه دي دلته آنلاین بزنسونه دا د دوکې دویم نومي چې یو سړي داسې مخامخ ته جب نشي والی
نو داسې د آنلاین سیسټم شاته نه راتاو شي او جبتي ووایي. نو آنلاین بزنس داسې چې غلم دی معلوم نه بیا. هلکه ته تپوس وکړه ته آنلاین بزنس کې د دې آنلاین بزنس سره 100 روپۍ وي 10 کروڑه روپۍ مې جمع کړي دي. خدای پاک تا سره 10 کروڑه روپۍ چیرته دي؟ جی مال نورو خلکو را کړي دي. ولې د خلکو پیسې داسې دي او دا خلک هم داسې ړاندي او دا ټولې مغه د ډبل شا والا لوبې دي. وایي چې دغه سړي ګیره هم شته نو د معاملاتو دپاره ګیره ضروري نه ده. ګورې دا یاد لرئ بېګیري سړي سره ته معاملات نه شي کولی. څه معاملات خو ته یو هندو سره هم کولی شي یو حلال سیس ته اخیستی شي. یو سیک دی هغه یو سیس خرڅوي او یا تی خرڅې سیک یې د نه الي نو ولې په هغې نه شي خرڅولی؟ ولې نه؟ یو انګریز باندې هم خرڅولی شي. معاملاتو کې شریعت توسع راوستی ده او د کاروبار لارې په تا باندې فراخي کړي دي. نو دې کې پټکي ته یا ګیري ته یا دې سیزونو ته نه دي کتل پکار، هغه کاروبار ته کتل پکاري چې رسکي کاروبار خو نه دی چې واقعي دا نفع پکې شته که نه. نو دې آنلاین کاروبارونه چې څومره دي فلانې 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 په دې کې یو څو خبرو ته کتل پکار دي. چې کله یو آنلاین کمپني هغه د کروڑونو د اربونو روپو کاروبار کوي نو تاسو سوچ وکړئ چې انسان یو دکان ساتي ځان سره پکې مزدوران ساتي که نه ساتي. نو هغوی ته ووایه تاسو سره یو مستند مفتی شته په مزدورۍ باندې؟ یو خدا دې وروره واړه واړه مفتیانی یا د مسلې په حقیقت نه پوهېږي او دا کمپنیانو والا رسوله هدیه ورکي یا خپل خپلواني او هغوی وله لیکل ورکي وایي جي دا د مفتي صاحب دی. نه مستند دارالفتاء تا ته پته ده په پاکستان کې مشهوري د بریلویم لوی لوی مشهور مفتیان دي. هغه مفتی نه فتوا راواله که ته بریلوي که ته اهل حدیث نو د اهل حدیثو لوی لوی شیخان دي د هغوی نه خبره راواله. که ته ځان ته دیوبندي وې نو د دیوبندي مشهورې مدرسې هر څوک پیژني. دارالعلوم کراچۍ ده، جامع بینورټون دی، فاروقیه ده، خیر المدارس دی او دلته چې کوم دی مثلا اکوړي مدرسه ده، عثمانیه ده، مشهورې مدرسې دي که نه د هغې فتوا وښایه. نو عزتمندو د هغه آنلاین کمپنۍ نه لومبې مسلمان له دا تپوس کول پکاري چې تاسو سره کوم مفتي صاحب دی. که هغوی موږ سره مفتي صاحب نشته د هغې فتوا ده نو دا د هغوی یو چل دی، په دې کې ځان پویه کوي. دا خپلو بچو نه حساب کتاب وکوي. قسم دی پرون یو هلک ودرولم په لاره باندې او یو ښایسته پلازه یې راته وښودله. وایي د رور د وجې نه م ګوره دا پلازه وبیلله. غټې غټې پلازې ځکه زمون پښتو کې خو بیا دی چې یو هلک باندې څه مصیبت راشي پلار او تربوران او خپل خپلوانو سره ولاړي نو هغه ټول بیا دې سره مخامخ کېږي. نو خپلو بچو باندې موبایلونه چک کوئ وی آنلاین کاروبارونه مه کوه موږ نه نغدي روپۍ هله خو دا قیسې مه کوه. نو چې مستند مفتي ورسره نشته نو چل ول فیه دې کې چل ول دی. ځکه ته دومره غټ کاروبار د اربونو روپو کې یو مفتي ځان سره نشي ساتلی چې هغه له 10,000 20,000 روپۍ ورکې او هغه ته وایي دا زموږ کاروبار به ستا په سرپرستۍ کې کېږي که څوک موږ نه تپوس کوي نو ته دا پوهوه. اسانه خبر لکه الحمدلله بعض کاروبارونه دي یا بعض بینکونه دي هغوی خپل هغه معاملات درست کړو ځان سره مستند مفتیان کېنولي دي باقاعده هغوی شرعي اډوایزران دي د هغوی شرعي خبرې ورته بیانوي او اول چې معاملات څوک وکړي ډیلینګ وکړي نو هغوی پاس کړي نو هغې نه پس بیا بینک هغې باندې عمل وکړي. دا خو اسانه خبره ده. مفتیان ډیر دي علما ډیر دي. دویم د دې آنلاین اکثر کاروبارونه هوایي کاروباري هوا کې مارغان نیولي. هلکه څه خرڅې هوا کې هغه مارغه روان نه دی دا زما دی الې او جیلم په څو دی په دومره دی هوایي مارغان خرڅوي او په سمندر کې میان خرڅوي. مثال په طور باندې ستاسو د پوهولو دپاره یعنی چیز موجود نه وي پروډکټ نه وي او عزتمندو هوا خرڅوي. موږ سره دا داسې موږ بلپونه خرڅو او موږ سره د انرژي سیور کمپنیانې دي او موږ سره د فلانۍ کمپنیانې دي موږ دا کاروبار کوو. هلکه کم ملکې ده نه چې آنلاین یې کوو. نو آنلاین په کمپیوټر کې د بلبونو تصویران ورکړي وي دغه بلبونه دي دا یو ماشاءالله ډېر ښایسته بلبونه دي یار دا خو به ډېر کامیابي ولکه دا خو تصویر دی که نه ظالمه دا کومه کمپنۍ ده ستا. بعضې کسان دا دوکه ورکوي وایي چې بلکل زموږ کاروبار شته تاسو فلاني نه تپوس وکړئ واقعي د هغوی بعضې کاروبار فلاني ځای کې موټر سایکلو دی هغه موټر سایکل موږ خرڅو. نو د دې مثال داسې د دام دوکوي.
دوکه دې طریقې سره ورکوي. یو سړی د عربونو روپو کار کوي او هغه ته ویې وروره ستا کاروبار کوم ځای کې دی؟ هغه وایي ته لاړ شه مثلا اشنغرۍ کې چې دغه ټماټرو ګاډی ولاړ دی هغه زما کاروبار دی. ته خو د اربونو روپو کاروبار کې ټماټرو کاروبار خو 15,000 روپۍ باندې کېږي. ته خو خلکو ته شوقې دی چې زما د اربونو روپو کاروبار دی، پلاني دي 10 کروړه اخېستي، پلاني 15 کروړه، او خلکو ته ښیي چې هغه پلاني چې کوم ټماټر او پیاز لګېدلي دي هغه زما کاروبار دی. چې ته د اربونو روپو کاروبار کې پکار دا دی چې د اربونو روپو کپنې نه شو کې چې دا کپنی ده زمونږ سره، او چې ټماټر خرڅې خو بس ټیک ده 100 روپۍ خلکو نه هلکه نو ته خو خلکو لکونو روپو جمع کړي. دا ګوره غلطیانې به دي، دا هلکان په دې دوکه کېږي. نو غیر مقبوض څیزونه چې کوم ستا قبضه کې نه وي د دې نه شریعت منع کړې ده دا بنالې. نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن بیع ما لم یقبض، چې کوم شی ستا قبضه کې نه وي، ستا رزق کې نه وي، ستا اکاونټ کې نه وي، تا سره د هغې څه وجود نه وي، نو هغه څنګه خرڅې؟ دریم عزتمندو په دې کمپنیانو کې دې سیز ته کتل پکار دي چې دا رجسټرډ دي که نه. بعض وخت یو کمپني وي شیم د هغې پروډکټ هم ورسره وي او هغه حلال څیز هم خرڅوي خو هغه رجسټرډ نه وي، یعنی قانوني دایره کې داخل نه وي. نو قانوني دایره کې چې داخل نه وي نو د هغې د ورکېدلو چانسونه ډېر زیات دي. ډبل شاه اوس ته را پیدا که که نه چېرته نه را پیدا کې، او فلانکي شاه او فلانکې فلانکې او کوم ځای نه را پیدا کې هغه کسان. هغوی ظاهري طور سره ښه حلالې خبرې کولې، پلانې شی خرڅو دومره نفع کېږي، دومره تاله درکوو، دومره موږ الو، تا سره به اګریمنټ هم کوو، لیکل هم سره کول. نو غیر قانوني کارونه مه کوئ عزتمندو. او قانون لم پکاري عجیبه د دوی سترګې ړندې وي، دومره غټ کاروبار کېږي، واړه واړه ماشومانو پکې لکونه کروړونه داخلي کړي او قانون ته پته نه لګي. چې کله خلک ښه په سر ماړه کړي او اوبه د ورخه تېرې شي بس بیا وایي دا کاروبار خو صحیح نه دی. نو داسې ریسکي څیزونه وي عزتمندو. دا کمپني غیبېدی شي، غیبه شي، دیوالیه شي، پیسې وایي اوس خو فلحال خو لا کاروبار کوي که نو فلحال خو تاله چې کوم دی کاروبار کوي اعتماد هر یو سړی جوړوي. دا خو چې یو زناور یو شیر چې کوم دی ښکار کوي هغه هم کله نا کله یو ورکوټی سیز غوښه بل سیز ته ولي هغه باندې هغه نیسي. ښکاري سړی هم چې کوم دی باس پسې چینچڼه پرېږدي هغه په هغې شي دا هغه راونیسي. نو دې وجې نه چې قانوني رجسټرډ نه وي هغه پلاټونه او هغه سکیمونه په دې څیزونو کې شرکت مه کوئ، خپلې پیسې مه ضایع کوئ. ډېرې خواريګانې پې کړي دي او بچي هم د دې نه منې کوي. دریم څلورم خبره پکې دا ده دوی کله ناکله خبرې برابرې کړي، وایي جي موږ داسې څیز خرڅوو، دا کوو دا کوو، د مفتیانو نه د عالمانو نه چل زده کړي چې کوم شی خرڅول هغوی ورته وایي چې قبضه پکې، فلانې پکې، ډنګرې پکې، بس خبرې زده کړي بیا سوال ولیکي جي موږ داسې داسې شی خرڅوو. نو بعض عالمان مفتیان د هغوی هغه سوال ته وګوري نو سوال خو یې ټیکي نو جواب ولور کړي چې داسې کاروبار که تاسو کوئ جایز وي بس خلک ورسره ملګري شي. نو دوی دوکه ورکوي هلکه چې ته دومره حق پرست او د لکونو کروړونو کار کې خو یو مولا ځان سره تکړه وساته که نه، خو چې هغه مستند مولا وي، مستند مفتی وي او هغه لوی دارالعلوم سره د هغه تعلق وي او د هغه استادانو هم هغه ته پته وي، د هغه مشوره وي، که د هغه خبره ته د هغه استادانو ته پیش کړي هغه وایي او زموږ دا شاګرد صحیح وایي. داسې احتیاط کول پکار. نو دوی وایي یو څه او کوي بل څه، وام دې کوم ځای او ډب دې د کوم ځای نه خیږي. نو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہے، دا دوی کې غلطي وي. لیکل د لدر کې بالکل صحیح، خو چې عملي میدان ته لاړ شي سم نه چې هلته ورشي د هغه شروطو د هغه خبرو خیال نه ساتي نو دا څنګه چل شو؟ دا خو داسې دی لکه خر چې د شیر سرمن واچوي. یو خر د شیر سرمن اچولی و اوازونه یې کول، خلکو ویل بلا غټ شیر راغلی دی، داسې شیر خو زندګۍ کې موږ چېرته نه دی لیدلی. هغه د خوشحالۍ نه هغه ټیزونه شروع کړه، هغه خپل اوازونه چې اوازونه یې شروع کړه ویل راشه کې راځي دا خو خر دی. بس به یې داسې کوتری کو او داسې ووالو که نه چې آینده څوک داسې نه کړي تا د شیر سرمن اچولې ده، د شیر سرمن یې ځان نه تاو کړې وه. نو دغه طریقه عزتمند. بل ما درته پنځمه خبره دا د معمولي کاروبارونه کوي او شوکۍ غټ کاروبارونه. وایي جي بیټ کوین دی، دا څه شی دی جي کرنسي ده، جي د کوم ملک کرنسي ده؟ وایي جي دا خو راته پته نشته دی خو کرنسي ده. ملکه ته دومره په غفلت کې ودی، یو کرنسي ده او ته نه پېژنې چې د کم ده. ماشوم پیژنې ډالر د چا دی، این د چا دی
او مثلا کالدارې څه ته وایي افغانۍ څه ته وایي او دا ټولې پیسې خلک پیژني ته یو کاروبار کې د کرنسۍ او پیژني نه او پیسې نو داسې کاروبارونه مه کوئ آنلاین څومره کاروبارونه وي باقاعده دارالافتا ته ځئ یا هغوی ته وایي مستند مفتي ماته وښایه بیا هغې نه پس هغې سره شرکت کول پکاري اکثر آنلاین کاروبارونه ناجایز دي ځکه هغوی ته د کاروبار اصول نشته پته ورته نشته کاروبار کې ګورې وړه خبره وي د هغې د وجې نه پکې نقصان راځي بعض وایي جي څه پوډر خو نه خرڅوو که نه موږ بالکل پوډر خو نه خرڅوي تا ته دا چا ویلي چې پوډرو نه علاوه نور ټول څیزونه حلال دي حلال څیز هم چې ناجایز طریقې سره خرڅې هغه طریقه حرامه وي لکه نبی علیه السلام له یو صحابي کجوري راوړی 2 ساعه کجوري 1 ساعه کجوري راوړی نبی علیه السلام ته ډېر ښایسته کجوري دي وایي چې ما سره ښایسته کجوري نه وي ما سره کمزورې 2 ساعه کجوري وي خو ما په لاره باندې وکتلې نو دا کجورې ډېرې مزېدارې وي ما هغه له هغه 2 ساعه ورکړې دا 1 ساعه مې ترې واخېسته چې نبي علیه السلام له به ښایسته کجوري یوسم نو وایي نبي علیه السلام ورته دا خو دې سود وکړو کجورو سره که کمزوري که ښې وي او ردي وي دا زیاتې په زیاتې نه شي خرڅولی بیا ورته نبي علیه السلام چل وښود ویل چل بس کې نو وایي داسې چل به دې کړی وی چې هغه 2 ساعه به دې اول خرڅې کړی وی په هغه پیسو به دې بیا دا 1 ساعه اخیستی وی بعضې کسانو ته موږ وایو دا کاروبار مثلا د دې بینک خراب دی او د دې بینک صحیح دی هغه وایي جي مړ دا لانګ کټ دی او دا شارټ کټ دی موږ هم دقه دا لانګ کټ چې کوم دی دا شریعت دی او دا شارټ کټ چې کوم دی شریعت نه دی وایي چې غوږ د دې طرف نه نیسي او که د هغه طرف نه نیسي خبره خو یو ده او د کټ سر ته کښېني او دغه رنګې که کټ کې چې سملې نو چې هر طرف ته سملې نو کونه به دې منځ ته راځي دا خبرې کوي ځان شریعت کې دا خبرې نه چلي یعنې بیا خو که سوچ وکړې چې یو سړي ته ته پیسې ورکړې او زیاتې ترې الې نو هغه سړی خو پې کاروبار کوي که نه نو که تا له زیاتې روپۍ درکړې نو څه چلو شو هغه هم بیا هلته پیسې ګټلي بیا موږ وایو سود دی دقې ته شریعت وایي دا بله مسله د عزتمندو د دې نه علاوه د سیرت بیان موږ هم شروع کړی وي عزتمندو د هغې سلسله کې درته یو خبره کوم موږ درته ویل نبي علیه السلام لا الله ډېر اعلی صفتونه ورکړي اعلی امت یې ورکړی دی اعلی اخلاق یې ورکړي دي د ټولو پیغمبرانو ټول صفتونه الله نبی علیه السلام کې جمع کړیو دې حوالې سره درته یو څو مثالونه موږ پیش کړیو چې الله رب العزت د آدم علیه السلام خصوصیت هم نبی علیه السلام کې پیدا کړیو د موسی علیه السلام خصوصیات هم پیدا کړیو راشه نوح علیه السلام یو بل مثال پیش کوما نوح علیه السلام له الله یو معجزه ورکړې وه نوح علیه السلام له دا معجزه ورکړې وه چې نوح علیه السلام خپل قوم ته خیرې وکړې الله رب العزت ټول هلاک کړه دا ډېره عجیبه خبره ده که چې الله د یو سړي په خبره باندې ټول خلک غرق کي ډېره ناشنا خبره ده موسی علیه السلام به تبلیغ کو خلکو به چې کوم دی انکار کو په کاڼو باندې به ویشتو فرشتې به رالې کاڼي به یې لرې کړو هی نوح علیه السلام قرآن کې د هغه بیان راغلی انی دعوت قومی لیلا و نهارا یا الله دا زما قوم دی زه د ورځې م دوی له لاړم د شپې م لاړم فلم یزدهم دعائي الا فرارا زما دعوت دوی باندې اس اثر نه کوي دوی زما نه نورم مفروران جوړیږي نورم فرار کوي نورم زما نه تښتي چې زه ور نږدې کېږم نور رانه تښتي یو سړی وي خبره ورته وکړي سړی را نږدې شي یا الله په خبره باندې نه پوهېږي واني کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واسروا واستكبروا استكبارا یا الله زه تا ته ګیله کوما کله چې زه دوی له دعوت ورکوما چې ته د دوی مغفرت وکړې او د دوی سره ښه معامله وکړې یا الله دا عجیبه خلک دي جعلوا اصابعهم في آذانهم یا الله دوی زما خبرې قدره نه اوري چې خبرې ورته لږ تیزه کوما نو بیا په غوږ کې ماته ګوتې کېدي چې د ده د آواز دا بنګار یې موږ باندې رانشي واستغشوا ثيابهم یا الله کله په مخ باندې چې کوم دی صادر راواچي یا الله زه د ورځې لاړم د شپې لاړم دا دومره ظالمان خلق دي نه د ورځې خبره مني نه د شپې مني یا الله زور زور آواز سره زه دوی ته کله ناکله چغې واما
ثم انی دعوتهم جهارا یا اللہ ما خپل مری او چکڑا پا چغو چغو میم دوی تا بیانو کو ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا یا اللہ علانیت اور سر میں مرتا بیانو کو خاموش طریقے سر دا یو کور تلاڑما یو زوان تا می بیل بیل هم اویلی چی دا اللہ امنا اللہ بدی معاف کی او اللہ بد بانے بارانونو کی او مال بدل در کی او اولاد کی بدی برکت واچئی خو یا اللہ دوی نمانی یا اللہ زیو کس للاڑا واغا ما تا پرتوک کلاو کو شرم گائے راتو خدا دا سکار بے کو پرتوک بیورتو چتو یا اللہ یو رس پلار روانو میو بابا سر وڑو کے ماشمو اگا ماشم د پلار نیکن لاندی کس شو بابا توی ما لاندی کس کا کزی کو بابا توی کونٹی راکا بابا خپل کونٹی ورکڑلا مزمورت حیرانو مچی دا ماشم سکی اگا کونٹی راواغست زما پسر ما تکڑا زما پسری وار یا اللہ دا خود سی خلق دی یو نسل ختم شو بل نسل رالے خو زمان منی قال نور ربی انہم صونی واتبعو من لم یزده ماله وولده الا خسارا یا اللہ دوی زمانہ فرمانی کئی ومکرو مکرن کبارا و زمان خلاف چلون چلئی لا تذرن آلہتکم یا اللہ خپل معبودان نپرینی نو شکل دیر تنگ کو یا اللہ بے خیر ہوگی یا اللہ زما د صبر پیمانن اور ربریشواز لمی ڈک شوے دے دوی نسلون رازی او بیام زمان منی قال نوح رب لا تذر للارض من الكافرین دیارا یا اللہ نور صبر من کیگی کم دعا چتا مالا را کڑی واغ دعا کوم یا اللہ دوی غر کے او کورم پرین دے انکا انتظرهم یدلو عبادک ولا یلدو الا فاجرا کفارا یا اللہ کدا دے پریغستنو زان خوسکے نور خلقم زما خلاف روچتئی نور خلقو زو پا انجان سڑی تا پلارا کے ادرے گما اغتا دعوت ورکما اغم زما خلاف شی یا اللہ دوی پلارو کسو کے ہر سڑی تا ویری دی چی داستا سو دشمن دے او یا اللہ بل نسلی رالے ماویلی دا بوڈاگان خیر دے خبر نمانی وار بچی پیدا شو دام زوانان شو ماویلی دا بزما خبر او منی اغم ظالمان دی فاجران کافران دی یا اللہ چیو کوردنا پاتی نشی نو اللہ رب عزت نوح علیہ السلام دعا قبول کړه خواہ دے حالات تراو رسیدل تا تنگئی مکرونہ کئی اللہ رب العزت پہ باران راو لے گلو یو کس پاتی نشو گورا اللہ رب العزت نوح علیہ السلام دعا قبول کړه نبی علیہ السلام سے فرمائی اے زما امتیانو لکل نبی دعوت مستجابا اللہ ہر پیغمبر لے یو قبول شوی دعا ورکڑے وا ہر پیغمبر بانی چکل ظلم اوشو اغبد خپل قوم خلاف بد دعا اکڑا راشی ابراہیم علیہ السلام اگورا ابراہیم علیہ السلام وی رب انہن اضللن کثیرا من الناس اے اللہ دی خلقو دیر خلق گمراہ کڑا فمن تبعنی فإنہو منی صرف دغا کسان پریدہ چکم زما تابیدار دی استا تابیدار دی موسیٰ علیہ السلام وی ان تعذبهم فإنہم عبادک یا اللہ ستا بندگان دی تو جانے تیرے بندے جانے مانا نور نکی کی خبر نہ منی نبی علیہ السلام وی دار پیغمبر دا پارا دعاوا چا دا فیدی دا پارا اکڑا چا دا نقصان دا پارا اکڑلا ولی دعوت مستجابت یا زما امتیانو مالم اللہ یو دعارا کڑوا
وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ اے زما امتیانو گواو سی ما باندې ډیرې سختي راغلي دي ما د ځان د پاره دعا نه ده کړې ما د خپلو بچو د پاره نه ده کړې ما ته وویلې شو ستا بچې حسین به شهید کیږي ما د هغه د پاره دعا ونه کړه چې الله زما حسین بچ کې زما د لور په سر باندې لوپټنه وه ما ته هغه وخت کې مرا یاد شو چې زه خپل لور د پاره دعا او کم ما د خپل لور د پاره دعا نه ده کړې ای زما امتیانو تاسو ته په یاد یو که یاد نه وي هغه ورځې مې یاد دي زما په سر کې کړۍ ننوتې وي زما په مخ باندې وینې را روانې وي کافرانو زما باندې زړه خوږ شو هغه وخت کې م الله فرشتې را لېږلې وې پیغمبره تا سره دعا ده لاس اوچت که دا خلک به په دې غرونو کې دل کو ای زما امتیانو ګواه اوسئ ما هغه دعا بد دعا نه ده کړې ما باندې سختی راغلی دي ما بد دعا نه ده کړې ما باندې داسې لوږې تندې راغلی دي ما خپلې خېټې پورې کاڼې تړلي دي ما ته یاد و چې ما له الله دعا را کړې ده ای زما امتیانو ما خپل ځان د پاره هم دعا نه ده کړې انی اختبات دعوتی شفاعتا لامتی یوم القیامة ای زما امتیانو ما ویلی پتر اللہ رسول ته څه پته وه چې رسته به زما داسې سرکوزي امتیان راځي چې زما وینې به تیر شي زما اولاد به تیر شي زما نوسي به تیر شي زما لوږې تندې به تهیرې شي ای زما امتیانو بیا هم ما دعا تاسو د پاره ساتلې ده زه به د قیامت پر ورځ تاسو شفاعت کوم اور پیغمبر بوئی یا رب نفسی اے رب ما بچ کا زبا اغا وقم دا آواز کوم یا رب امتی یا رب امتی یا اللہ زما امت بچ کی نو بہرحال عزتمندو نبی علیہ السلام وی اغا دعا ما تاسو دا پارا سپیشل ساتلی بیوی اللہ با ما تو وی پیغمبرا ما طالب بلا دعا در کڑی وَوَلَسَوْفَ يُتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى زبتا راضی کوما ترازی کنا ابو یا اللہ لانی مرازی اے زما پیغمبر تعالی خو ما در آخرت دو ورځې ټوله سرداری درکړه جنډه مې د سردارۍ تعالی درکړه ادم هم ستا د جنډې لاندې تریسا پورې نور څه غواړې اے الله ما سره د ځان فکر نشته ما سره د امت فکر دی جهنم ته تګ غواړم لارشا جهنم تلاړو یو لاک کسانی را اویستل اے زما پیغمبر راضی شوی لم ارضوا یا الله لا راضی نیم زما نور امتیان دی تا ته سپتا دا زما د امتیانو مخونه جهنم کیم لګې دی پړکار کوي ما تخکاری بګي نور برو باشي نور نبی علیہ السلام وی زما امتیانو گواو سی لم ارض واحد من امتی فی النار اگا وقتا پوری با نرازی کی گما چه ترسو پوری زما یو امتی هم پا جہنم کی پروتوی تولی دعاگانی منگ دا پاراو ساتنی منگ سوکڑا عزت مند نن منگ تا پیغمبر بانی درود ویلو والا نشتا منگ پیغمبر لسنگ بدل ورکو پیغمبر لبدل دادا پاغبانی درود وائے دا پیغمبر پنوم چکم جماعتونا جوڑ شوی جماعتونا آباد کئی دا پیغمبر پنوم کم تحریک تبلیغ شروع شوی دے آغا بس بسترو باندے آباد کئی پگشتونو آباد کئی مدرسی آباد کئی جماعتونا آباد کئی ہے آغا پیغمبر تس پتوا چھ زما امتیان با دا جماعت او دا مدرسی او دا مولیانو دشمنانوی چھ بے دعا کولا کنا دل کے پپول جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے دا کور دا ڈیوی نا کورس وجی لگے دا مسلمان دا وجی نا مسلمان عرب زانتا عرب دا پیغمبر اولاد وی چو کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی چې د کعبې نه او د کعبې د خلکو نه کفر او کفري عقاید او خبرې او کوششونه شروع کیږي د چا نه به ګیله وکړي انسان نو انشاءالله د پیغمبر چې څومره منسوبي دي او څومره طریقې دي هغه ټولو به خیال ساتو که نه انشاءالله الله دې ټول عمل کولو توفیق ورکړي